یو بل سوال کړی دی د مړي غایبانه جنازه کېدی شي نه. جنازه د جنازې لپاره دا شرط دی چې یا به د مړي ټول جسد موجود وي او یا اکثره حصہ د جسد به موجود وي، نو بیا جنازه پې کېدی شي. او غایبانه جنازه دا شرعاً جایز نه ده. او نبی رسول الله والسلام نجاشي بادشاہ باندې چې کړی و، نو داغه هغه جنازه ورته الله پاک معجزتاً مخامخ کړی و. نبی رسول الله ځکه جنازه وکړه. او نور بشمیر صحابه کرام په مختلفو غزواتو کې شهیدان شوي دي، وفات شوي دي. نبی رسول الله په هغې باندې غایبانه جنازه نه ده کړې او نه دا د صحابه کرامو نه ثابته ده. دا نن سبا چې خلک کوي نو دا صرف سیاسي جنازې دي، سیاسي. دا بعضې پارټو والا یې کوي، په هغې باندې خپل سیاست مخکې بوځي. السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی د جنازې د تکرار په باره کې، وایي چې یو ځای کې یو ځل جنازه وشي نو بیا دوباره بل ځای کې جنازه کول د دې څه حکم دی؟ تکرار د جنازې نشته په شریعت کې، یو ځل جنازه کافی ده. البته که چرته مړی د یو ځای نه بل ځای ته نقل کوي او هلته هم خلک انتظار وي چې مونږ جنازه کوو هغه دویم ځای کې، نو بیا به په اوله جنازه کې ولی شرکت نه کوي. نو چې ولی شرکت ونه کوي بیا هغه دویم ځل جنازه کوي، هغه سره بیا نور خلک شرکت کوي شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو سوال کړی دی، وایي بعضې قبرونو باندې خلک جنډې لګوي، نو دا جنډې دا د پښتنو رواج دی یا خاص کر په دغه پاکستان او افغانستان کې دا یو رواج دی. دا نه ثابت دی شرعاً او نه د سلف صالحینو نه دا نقل دی. د صحابه کرامو قبرونه چې تاسو وګورئ جنت البقیع کې تقریباً 12,000 صحابه کرام دفن دي. د هغې ټولو قبرونه ساده دي، کچه قبرونه دي او په یو باندې به هم جنډه ونه ګورئ. دغه شان په جنت المعلا کې مکه مکرمه کې صحابه کرام دفن دي، هغه قبرونه هم ټول ساده دي. نو دغه جنډو باندې پیسې لګول دا عبثیات دي. په کار دا دی چې دغه جنډو باندې سړی کومې پیسې لګوي، دغه د مړي پسې صدقه کې چې ثواب ورته ورسیږي.